او لګاو دی لک روپو کې او 1500 روپے به خامخا لګي خرچه به کېږي کرایه مو لګاوه خو چې مقصد دی هغه کپڑا مراوړه دا کرانګي مونږ ته وای دنیا ژوند خیر دی موټرم والا کورم جوړ کا او ډوړم برابر کا جامم برابر کا تجارت مو کا خدا نه چې ټولر څه پدغه ولګي چې ما څه غوښتي دی بدن غواړم ما مراوړې رااله ورنه اوس بلک سوچ کو ممتازو په دې مثال خو پوښ وې کنه اوس به مونږ لک سوچ کو چې مونږ به الله له سوړو دا چا څومره ژوند دی سبا وړو زما مثلا دونه ژوند دی ستا شل څه چا شل دی او دا چا 50 تیر کړی چا شپېته تیر کړی دی چا یا تیر کړی دی په دې به سوچ کو چې د شپېته او یا کاله کې مونږ هغه سودا کړی دا چې الله را نغواړي ولا به وړو او هغه سودا هم نه کړی مونږ کړی دی کنه مونږ کړی دی مونږ روجیم نیولې دی مونږ او چا په کې حجونه عمریم کړی دی او چا صدقې مور کړی دی خدا الله ته نشي پیش کولای اللہ تبارک اللہ دا شان مطابق عبادت پیش کے دا نشی پیش کوئی کتب دی تمہیں چی دا دا گفٹ علم پسر داش کرے با علم چی اللہ دونا مدہ منزو نہ کری اللہ دونا میں صدقی ور کری دی اللہ حج میں دودری کری دی عمرے میں مرسل کری دی او اللہ ما روجیم نیولی دی واللہ کدا ورطا مخامخ کے دا دی مثال در کوم یو سری دا زوی وعده دی او تول مبارکے لدی او تاول 15 کیلو مټای واغشتل 15 کیلو هغه کې هغه تورم دی سپینم دی اشرم دی اشنم دی مختلف قسم مټای دی واغشتل او په یو غوته کې دی 15 والا واچول یو پلاستیکی غوته کې او لاس کې دی غوته کې لکونی ولا او پلار تر روانه او غل دی یوړلا اګوته چې ته په خبر ته یو مرزو ته یا چار هدي درسه نو هغه مټایو نه بس شي جوړ شي وي بوتاوا اتور سپینو شنو سره ارسبه مکس شوی اورسه مکسي او لاندې به ته غوړا او غخواګم په غوته کې بيدلی لاندې به پکې غوړیم پراتی چيني بم پکې پراتی 15 کیلو ته خوشاله او دا خدما لاس درون دی جی دونه سامان اگر زوی مبارکه لوړم لاس را لستړک خولې در باندې ماتي دي خولې ماتي دي او چې غلور سي استاد زوی مبارکه لرالم دا 15 کیلو مټای مې دل راوړی دا نو چې هغه کور ددن کې خدای ته وې دا دماغه دوست زما د زوی مبارکه ل مټای راوړه اخذ دا څه شی دی دا دوست دونه به وقفو دا د ښکارې کې نشو چولې دا ډبو کې نشو چولې ونی یو شاپینګ بیگ کې واچول یو ګوته کې واچول خو مغواته واچوم کې میخه تا واچوم خو بوتاوه ده تاسو نه تاسو کوم ورونو رښتیا وایي دا غسړې او خزه په دې شي خوشاله شي په دې خوشاله دو دیخ نیک بخت 15 کیلو باندې زر دیونیم زر روپے راوړي دي اغم برباد شوي او دا ته دا سقمه قل دي ساده دي خبره به بیل ورپسې وکي خبره به بیل ورپسې وکي او چې څوک ملمانه راځي او چې ما د خاوني او دوست دي او یې راډې پالي فلام او قمه قل دې به وقوف دي ګوره یو نیم زر روپو مټای راوړه نو ظالم په یو شاپینګ بیگ کې راوړه نو تور سپینو شنو خل ارس ګډ وډ شو د خوراک نو وړي پکې دنه بيدلو چيني پکې بيدلو هغه ټول پکې مکس وګړو پیسې ملاړې کلاو مشه خولم په ماته شوي او خدای اندوستړې خدای ناراض سلام خپا خدا ټوکه ټقاله پسې میاش بیل کې ډرامه جوړه شو بل خو بل کسته هغه یو کیلومتر یې واغشتل هغه ښکارې کې واچول او د پاسه په خمدار پلاستیک چلاو او پلاستیک د پاسه ګلونو لګول او هغه ښکارې یو هغه دوستا هغه دوست ور واغشت استاد وی مبارکي دا واده د مثال راوړ هغه کور ته خدلې اورل هغه بسوي دیتا دوست وای دیتا خيار وای څومره خشتش کرے جوړ کړی دا هغه بیا د غریبانو خوراک تم نه لکېږي سپړدو تم نه لکېږي یره دا خوري مزیدار ده یره پدې چې مبارکي نه کو دا چاله بل چاله خیراتی نوړو ډېر به خوشاله شي هغه لومبي 5 کیلو د 1 کیلو دا ډرامه ته جوړه شو خندا ته جوړه شو خبري ورپسې کوي د صفت به کوي دیته خيار وای دقه مثال دی زموږ ستاسو د عبادت مونږ عبادت الله لډیرو کو خسرو سپینو شینو قلم په یو ګوته کې چیرې دی الله لورو الله وی قمق لا سمونز دی
د سیمون دروړې دی مالا دې کې خطا ټول د دنیا حساب کتاب کړی دی دا څنګه مونږ دی نه پکې خشوع شته نه پکې خضوع شته دا څنګه مونږ دی مونږ خو به حضرت علی کو رضی الله تعالی عنه په یو جنگ کې پخپه کې غش نه نوته غش چې غش پکې نه نوته نو چاوي دا به څنګه وباسو او غشي دنه وزري وي وزري چې پکې نه نوځي نو بیا داسې پاسانه نه روزي چې تل کلستان راکاږي اچر وباسي غوخه دان سره کټ کوي دا به څنګه وباسو چا ویل کا مونږ وخت کې به وباسو چې په مانځو درېګه کسان را وستل داغه وخت حکیمان او غشي ته وسته دې لګیا د خپل منس کوي چې سلام یې وګرځاو ویسه شور شار نو الله بندا غشم در نه وستو ویني در نه روان دي وینم پښوي دې ته مونږ وي دا گیفت شو خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا الله ما جند او مرګ پیدا کړل دا جن عمل د مرګ د پاره دی زه تاسو کې ګورم چې دا چا عمل خلل دی خشته دی دا نه وای ایکم اکثر عملا چې په جن کې ډیر عمل د چا دی قیامت پر د ډیر والی خبرې نشتا قیامت پر د حسن او د ډول والا خبرې دی چې دا چا عمل ډولې دی ډولې دی عمل گیفت دی نو بیا به د سرو زرو مثالی د اوس په مثال به لګ به خود طلب وزندار شي درانه وشي او چې ډولې نه دی او بیکاره دی هغه بوتاوی والا مټای دا نو بیا به د بوسو ډمبري او د بوره ډمبر به زیب تل کې ډیر نسی خو وزن بني خلق الموت والحیات جون د مرګ د پاره دی چې په جون کې عمل د مرګ د پاره وکي او سله پاره الله وی دې د پاره چې زګورم ايکم احسن عملا اکثر عملان احسن عملا ممتاز مایس کو عمل خشته ده چاره احسان مل احسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك رسول الله مبارک فرمایي وې داس عبادت وکا لکه چې ته خدای ته ګوره څنګه عبادت کې او کته چې ته خدای ته نو ګوره ماته خو نخ کاری نو تا خو وی نه کړ د دویم نمبر مرتبه والا وکا نال تبا الله وی دا غمونځ چې دنیا حساب کتاب دیکاو او زر دې گاک توي او دې غشا به زمونږ کوم زر راځم ښا زر زر یو دو رکعات کو زر 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 کو فرشتي بسونه خان دي در پوره بے وقوفه چې کم شیل راغله زر زر کې او چې کم غیر مقصد دی کې سونه تل او چتا او خکتا او چتا او دې ډنډې ته ګورم اورېګه دا شی لک کم دی لک زیات کم او زیات دی لک کم کم سونه سوچنه پکې سب مرګري ته له ګودرېګه ښا زه یو 2 منټه کې مونږ خلاصوم زر راځم څومره خندا وکي فرشتي مونږ پورې زر راځم زر ولې ځان ته خلاص کم یو بوج مې په شا باندې ځان خلاص کم او خلک وې دې مونږ نه کوي خلک ټوکونه خلاص شم الله راضي شو کنه الکر وجه کې مزیداری دي او خشتري مزیداری دي نیولې د پارامو دا او ما د پارامو مزیدار شو کنه جی نیولم پارامو دا پېشمنیم پارامو دي او ما ته چې شو بس شو پارام او دنه دې پکې غیبت هم کړې دي او دنه دې پکې دروغ هم ویلي دي او رسول الله مبارک فرمایي الغیبت والکذب یفتران الصوم وی غیبت او دروغ دروجه حسن برکت جوړه کوي متوجه جوړ شو او چې زکات ته ورکړي او مخمر وسره ورکړي صدقه ته ورکړي او دې لپاره ورکړي چې خلک وای او پلارې مونږ ډېر زبردست خیرات وکړو دې تزوی وای لس پیټه صابونی مقبره ته وړي دې تزوی الګه قرض دې په پلار او اخلاص کا مړه قرض بخپل کار کوي قرض ضروری دی او صدقه او سخات او صابون ضروری دی قرض ریا د عبادت وړو رښتیا وایي کنه شته د عبادت او حج چې مونږ زو ماشاءالله هغه نه چې راځو ویډیو کیمرو والا ایرپورټ کې ولاړی ویډیو کیمرو والا صاحب دا کیمرې دی او ټس او ټس او ویډیو ولې چې زه حج لته ما چې اوس خلکو ته وخېما چې ما حج وکړ او زنانه چې راځي 50 شپته زنانه ولا ایرپورټ ته ټوله بربندې وي
مخونه ښکاري. ولې حج نه حاجیه را روانه ده، حاجیه را روانه. افسوس د عبادت به الله ته سمو خیال دی. خو له شی د عبادت والله بالله تعالی جمعات کې ناشته، جمعات کې ناشته، په جمعات کې او په منبر درته ناشته او دس کې ناشته او د جمعې ورځ ده او قسم د تخرم والله بالله تعالی زما د الله په ذات قسمی کزه خو الله ته خو لشم چې خدای ما دل دا شعر ور ک الله ته یو سمسه عمل زخو لشم، یو سمسه یو قاشق هم نشم کوله. سبق امام شافعی وی نشم کوله، امام مالک رحمت الله علیه وی نشم کوله، او حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی سپینه ډیکه ګیره بخیم بل څه نشته دی، سپینه ګیره بخیم چې الله دغه سپینه ګیره خیال ساتي لحاظ وکا نور څه نشته. او عبد الله ابن مبارک د مرګ په وخت کې چغې وی جاړي، مرګ وخت کې درس کوي، زموږ علما مجیبه تیر شوي دي کنه بالکل این ځن کدن شروع کېدو نه مخکې درس کې لګیا دي. الله خلق وسم دی علماء پسې بلې خبرې کوي. جب ظالمانو په خلی ګونګیان نشه، اے ظالمانو په ستر ګولاند نشه، اے ظالمانو د خدای قهر در باندې نازل نشي. در اے زموږ یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی امام سرخسی رحمت الله علیه، بادشاہ جیل کې واچو او جیل کم جیلو کوي کې وغورځاو او دا واړه کویان نه دي په دې دشتو کې او په دې غرونو کې ډېر اوږده کویان جوور. بادشاہ غي ته وغورځاو وې دا ستا جیل لوړه کده ته شاګردان در غورځي دي او دقه د جیل باس دقه کې بمري دغه کې بری ژوند دي. افاره کې څه کوي طالبانو ته ماته د پی په غاړه کې نه چې دلان نه درس ته تکو طالبان وګیر چا پیر ورته ناشته او د مبسوط عبارت وګوره اخیری جمله وګوره، اخیری جمله دا غریب دادا او حسم رب کسا هذا آخر ما املاه السرخسی وهو مسجون فی البئر. دا آخر مبسوط غاڑ مجلد جلدونو کی کتاب دے، رکوٹ امنا دے، دے ٹول املا ویلے دے لاندے هذا آخر ما املاه السرخسی وهو مسجون فی البئر. دا آخری آغا املا ٹکے دے چھے سرخسی املا ویلے دا شاگردانو تا چلی کے او دے وقت کے سرخسی پا کوئی کے گید قید دے، کوئی کے قید دے. نا عبداللہ ابن مبارک دا مرگ نمخ کے طالبان دیگے جا پیران درس شروع دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا خنجر والے شو وینے تے بیدی وینے نو پے والا ورکل نو پیتے پا دے خیٹا روتل ولی پچالا اور پارو تیوا پیتے پا خیٹا روتل بار خلق پیشو چوس مری او دقت وقت کی یو علک راغے تپوس دا خلق تی صحابت تاو دی نو 100 منٹا پس غریب وفات شو او اغی صحابی اغی علک لنگ پز مکراخ کیشو ورطا سوائی بچے لنگ دیو چد لنگ دیو چت کا اللہ خپکی لنگو چت کا جامع دیم خیر نیگی جامع با دیم خیر نشی رب بام خوش آئلشی اور لگ سات پس وفات شو زن کدن کے دین بلتا رسول دے مرگ وقت کے خبر رسول دا منگ مرگ وقت کسا کہو وارثان ایسا کہی عمل ایسا کہی وارثان ہوئی بابا دا پیجنی الکا سارے وڑاقاو پیجنی دی خان بابا دا پلان کی زوی دی کنا الکا سترگی وڑاقو لے بے پیجن دی ورشے ننا شیستن والا روڑے شابے تکلیف دی وطا پیجنگلو میں جنگلو پریدا اتیا کالے پا پیجنگلو کی تیر کرکن دے وقت کی وطا دا موا چھے بابا دا پیجنی دا وطوے بابا اللہ پیجنی بابا پیغمبر پیجنے
بابا اسلام دی یاد دی اوس په نقصات پس دنه تپوس کیږي مو دا نشستن پرې چې لک تکلیف تیر شي ټول عمر پر راحتو کې تیر کړي دي چې ګناه معاف شي نشری ورکه بل سونه قبل طرف لاړ نشي ټول عمر په جنګلو کړي ده کنو سخیری ته کې پیجن دا زموږ سوچ سورہ یاسین وته و دغه د قیامت خبرې دي د قبر خبرې دي نو کله سراله لو دی وخت توبه وسته نو عبد الله ابن مبارک د اخیری ورځ وخت او طالبان ته کې ناسوي درس شروع دي نو سه بڑے لوی تکلیف کې ده ډېر تکلیف شاګردانو ته موچت کې پزمکه مې کې نه ناغي تکلیف دی غریب تنو دا وخت کې بندا تکلیف زیاتی نو هغه چت کا او پزمکه وته صادر لري کې په دا خورو مې کې نه وی سیب جامع دی دا خورو کیگی وی خدیل روانه ما پریل چی دا خورو شوم دی خورو لروانه ما چی پا خورو کینو وی دا مخرل قبلی تکی عبداللہ ابن مبارک تشلاس در روان اللہ تب سکے عبداللہ ابن مبارک سر اللہ سبکے وسر کم عبداللہ ابن مبارک دا حدیث لوی استاذ د امام بخاری په استادانو کې